امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام شافعي رحمه الله او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله اختلاف په څه کې ورته ویوي په جایز او په ناجایز کې نه دی. شرف الیدین یعنی امام ابو حنیفه سے فرمایي چې حرام دي ناجایز دي نه، کتابونه ډک دي مولیانو نام تاسو کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې دومره راځي چې هغه ویل چې زما په نیز باندې پرېښودل د رفع الیدینو دا بهتر دي، یعنی ډیر ثواب په دې کې دی چې رفع الیدین پرېږدي. امام شافعي او امام احمد رحمهم الله فرمای یره زمونږ په نیز باندې چې رفع الیدین څوک وکړي دا بهتر دي، ثواب ډیر دی. بس لانجه په دې کې ده، په ډیر ثواب کې ده. په دې کې لانجه نه ده چې دا کافر دی او دا مشرک دی او دا پلان کې دی او دا پلان کې دی. د ائمه اختلاف کوم د څلورو مذاهبو اختلاف په یجوز او په لا یجوز کې نو چې جایز دی او حرام دی. په څه کې بهتر عمل لري چې سړی امین په پټه باندې ووایي. امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي بهتر عمل لا دی. ډیر صحابه په دې باندې عمل کړی دي، مضبوط حدیث په دې کې دي. هلته امام شافعي او امام احمد ابن حنبل رحمه الله څه فرمایي نه 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 و بهتر عمل موږ ته دا ښکاري او ډیر ثواب هم موږ ته په دې کې ښکاري چې سړی امین په زور باندې. بس اوس سیم موږ مسلمانانو ته کافر، بریلی دام کافر، دغه څه ورته پنځپیری دام کافر، دیوبندي دام کافر. نو مسلمان څوک پاتې؟ تاسو ته وایم کنه مسلمان څوک پاتې شو؟ زمونږ په علاقه کې به یا څوک بریلی هغه عقیده به یا به دیوبندي یا به علي حدیثي او یا به پنځپیری. نشتري ټولو ته کافر ویل. تاسو ته وایم څوک مسلمان پاتې شو؟ مسلمان پاتې نشته. د الله لپاره ځان ته مې مولانو ته مې کومې خبرې چې د ښایسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه ثابت دي په هغې خفه کېږه مه، په هغې باندې سوځېږه مه. حق ووایه که رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته موږ راوړي د قیامت په ورځ باندې دا رب الیدین خو کم سے کم د حدیثو نه خو ثابت وکړه. د امین بالجهر خو کم سے کم د بخاري او د مسلم د حدیثو نه ثابت وکړه. او تاسو به په دلیل کې ویل چې بخاري او مسلم او بخاري شریف او مسلم شریف نو دغه حدیث خو تاسو ته د محدثینو د خوا نه رسېدلي وو. ځکه کولم نه نو زما یو عملم بدې ولی شو بیا به ورته څه به ویلی شو؟ نه به یې شو ویلی. نو زه زما خپل عقیده دا ده چې رفع الیدین پرېښودل دا بهتر دي. ووایه څه شی؟ ترک د رفع الیدینو زه وایم بهتر دی. زه وایم امین په پټه باندې دا بهتر دی. والله که دا ویم چې څوک رفع الیدین کوي دته کافر ګناهګار نه ویم. والله که څوک امین بالجهر کوي دته کافر او ګناهګار نه ویم. که څوک په دې باندې خفه کېږي الله دې ورته هدایت وکړي. الحمدلله زما د عقیده ده او په دې عقیده دې الله جل شانه ما ته مرګ راولي. نو زما ورونو ما خبره د عبدالقادر جیلاني صاحب کوله چې هغه به څه کول؟ رفع الیدین به هم کو او امین بالجهر به هم کو. نو زما وروره ته چې هغه ته خپل پیر وی اول خپل عقیده ما سره برابره کا. رفع الیدین دا تسلیم کا، امین بالجهر دا تسلیم کا. دا غي نه وروسته به ما ته وی چې عبدالقادر جیلاني صاحب دا زما پیرو بالکل در سره منم. خو چې دا دې را سره نه منلي زه تا سره هغه نه منم. الله دې ما ته به تاسو ته د څو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب